کفایت الله یوسفزی او بیا ستاسو په مخامخ د 14 اګست د فاروق اعظم چوک نه تاسو سره مخاطب یم. دا یو ریلی ده د وخت کې کوم چې د فاروق اعظم چوک نه تیریږي کافي حده پورې دا ریلی ده او تاسو ګورئ چې د 400 عوام د 14 اګست لپاره ډېر زیات په جوش جذبه کې دي. یو خپل خوا ټول خلک چې دي نو هغه په څلورو واړو روډونو باندې د 400 ډېر زیات رش دی او لا مزید رش نور هم زیاتېږي ځکه چې د هغې غټه وجه یو خو ملکي جذبه ده په خلکو کې او دویم دا چې موسم ورته هم ډېر خسته شو، هوا چالو شوه، د هغې د وجې نه د خلکو د راوتو هغه امکانات ډېر زیات شو. موږ دې وخت کې دلته جوخ یو دکان سره هم ولاړ یو کوم کې چې ماشومان ځان له لګیا دي او مختلف قسمه جنډې، بیجونه، ټوپې، مختلف څیزونه ځان له اخلي. موږ ګورو دې طرف ته هم دغه شته جنډې وغیره شته او چوک هم چې دی نو کافي حده پورې ناوې کړی شوی دی. تاسو وینئ رش ډېر زیات شو او نور هم د زیاتېدو ډېر زیات امکان دی. خلک برابر جذبې سره راوتي دي. د 400 زیاتره دکانونو کې د جشن ازادۍ ساز سامان خرڅېږي او په هر دکان کې د ملي نغمو یو سرور هم ورسره روان دی. دا تاسو وینئ کافي حده پورې دا ریلی وه او غالبا دا ریلی د یو اطلاع مطابق د لمانځو نه راغلې وه نو د لمانځو خلک راته ښکاري نور هم په جذبه کې دي. بهرحال دا خو د ماسخوتن ناوخته پورې به دا ریلیګانې د مختلفو علاقو نه راځي او هغوی به په 400 چوک باندې تیریږي او د خپل ملک سره د محبت هغه اظهار وکړي. تر دې وخته پورې تاسو اجازه غواړم. الله په امان.